امامنا یو حدیث دی خو دعا شکل کې راغلی دی، امیر المؤمنین نه دی. رحم الله من، خدایا رحم وکړي هغه سړي باندې. یعنی امیر المؤمنین دعا کوي ورته، خداوند عالم ته دعا کوي چې خدایا ته هغه سړي نه رحم وکړي چې هغه خپل ځان شناخت چې لګیا دی، غواړي ځان وپېژني، ځان پېژندګلوي چې لګیا وي چې زه څوک یم، دلته ویلې راغوم بیا چېرته روان یم. کله اسلام ټیکنالوژي باندې ساینس باندې تاکید کړی دی او ټینګتیا یې کړې دی، خو لږ کوشش وکړو خپل تاریخ لږ پړاو کړو د مسلمانو تاریخ څه اولین ایجادات د مسلمانو دي. خو اوس بله خبره دی چې تاریخ مو یو الویلو نه یا یې مو ته څوک ښیي نه، و مو اکثر یې چې مسلمانو چې کړي دي، مسلمانو ډېر څه کړي دي، خو کاش که دا تاریخ مو ته څوک وښیي. اولین ټیلیسکوپ چا ایجاد کړلو یا نور داسې ایجادات یې هغه چا وکړلو، دا مو نه یو غیر مسلمانو کتابو کې څه دا یې مسلمانو مو باندې شی و، احساناتو مو باندې. بولی سینا د وخت سید میتیب کې هغه بنیاد ولګولو، ابن رشد فلسفې کې بنیاد لګولی دی، ابو زکریا خوارزمي د ظاهرا هغه میډیکل طب کې هغه ځنه شیونه ایجاد کړي دي، خو واک سره دا شیونه تاراټ شول لاړو د نه یوړل. خو بهرحال دغه ساینس یا دغه تجربه چې کومه دی ایمو نوی نسل اصل ونه جوړ کو، بنیاد یې ونه جوړ کو. که کوم سړی ساینس سره ریلیټ دی انسان دی که مو انسانان نه کړو داسې دی که یا یې خو ته که نه جمع کې دی سکولو کې دی هغه ساینس دی هغه ټیکنالوژي دی هغه میاشتې ته وختلو مسلمان چې ته پاتې شولو داسې دی یې که دا ټول شیونه دي، خو دا ساینس دا تجربي یا اکسپیرینس علومو کې دا راځي، تجربې کې راځي. خو ټولو نه مهم علم هغه معرفت نفس دی، نمونه یو غیر مسلمانه یې څه اوس ما ټوله کائنات وپېژندلو، کیهان شناسي نه ورته وایي، کائنات شناسي نه ورته وایي، خو څه ما ځان نه دی پېژندلی، زه خپل ځان نه یم خبر چې ما هدف څه دی، ما مقصد څه دی. که ټوله کائنات مو وپېژنم ما ته څه فایده وکړل. اوس فلسفې کې دا جمله شته دی چې تا هدف دا دی چې ته کائنات وپېژنده، خو ټوله کائنات ما وپېژندلی، خو څه دې باوجود زه ځان نه یم خبر، ما خپل ځان معرفت نه دی حاصل کړی، ما خپل ځان په باره کې معلومات نه دی حاصل کړي چې زه څوک یم، چې به کوم، هدف مقصد بیا نشته ورته. نو څوک چې دغه حدیث تاسې یو نه کئی بار تاسې اورېدلی وي، خو دا ډېر غور طلب حدیث دی. دا حدیث هم پیغمبر نه نقل شوی دی، هم امیر المؤمنین نه نقل شوی دی. من عرف نفسه فقد عرف ربه، چا ځان وپېژندلو هغه رب وپېژندلو. یعنې دا ډېره وټه خبره ده. نفس معرفت دا ډایرکټ د خدای معرفت شي کوي. دې مراد څه دی؟ که چا دغې لارې نه معرفت حاصل نه کړلو هغه د الله معرفت ته نشي رسېدلی. یعنې دا ډېر مهم دی، ځکه یایي چې یو عالم کبیر دی چې هغه د کائنات ما تاسو کې اوس، یو عالم صغیر دی یوه وړه دنیا چې هغه ته خپله یې، او بیا دا یایي چې دا کوم عالم کبیر دی دا روح کائنات و اسمان و ځمکې یا د نظام شمسي یا د هغه ټوله کائنات چې قرآن کې لفظ عالمین ورته استعمال شوی دی، دا ټوله سمټ کر ایدی مجموعه خود انسان دی. یعنی د اسمان کوم آثار دي، د ځمکې آثار دي، د کائنات آثار دي، یاغه بهترین او کاملترین مظهر خود انسان دی. د انسان جوړونکی کس نه دی. دا ټوله کائنات دی چې دا دسترس حاصلولی شي یوه دنیا د ځان دپاره د انسان. ځکه حق لري چې هغه کتاب ولیکي چې اوسه پورې د انسان صحیح معرفت حاصل نه دی شوی. اما یو معرفت هغه د بدن دی، د جسم دی، دا یې خپل ځکې ډېر مهم دی. سیدي زما طب خستی دی، ډاکټرۍ خستی دی، میډیکل خستی دی، د سترګو شناخت، د غوږونو شناخت، د ژبې شناخت، نه زړه دی، ګردې دي،
دغه کوم سیستم دی دا یا ډیر نازک باریک و تعجب اوار دی دغه خو د سترګې وکسه څوره صرفا سره د جوړ شي